پورا څلوېښت کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکې کې په صادق او امین باندې مشهور و. چا به چې څه خبرې کولې یا داسې مسلې به وي ده ته به راوړلې، امانتونه به یې ده سره ایښودل. خو چې د کومه ورځ نه رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن کریم پیش کړو، نو په هماغه ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دشمني شروع شوله. خلکو په تیږو باندې ویشتلو، خپل تره ورسره دشمني شروع کړله، خپل قوم ورسره دشمني شروع کړله، ګلونه ولا چا غاړې کې واچول. اوس خو د هغه صحابه کرامو او د هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قربانو دا برکتونه دي. عام مسلمانانو سره د الله پاک ډېر ښه شي چې دوی د علماو او صاحبانو د قاري صاحبانو قدر او احترام کوي، ګلان غاړې کې ورچي. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قرآن کریم پیش کړو هغه خلکو په تیږو ویشت. اوس موږ خلک به قرآن کریم څنګه پیش کړو خلکو ته، او موږ سره د خلکو ولې یا جوړه ده ورانه، دا په خپل ځای باندې خبره ده. خو قرآن کریم که چا په اصلي معنا کې ورونو پیش کړ، نو بیا د هغې خلکو ځای نه کېږي. قرآن کریم داسې مزاج دی چې هغه ملا ته وایي سم شه، دا ته چې څه وې ګوره سم شه، دا ته چې څه وې دا ته کې که نه کې. حکومت ته وایي سم شئ، حافظانو ته وایي سم شئ، نوابانو ته وایي سم شئ، خانانو هر چا ته صفا او ښکلې خبرې، سپینه خبره ورته کوي. او که ستاسې خیال یې موږ مسلمانان په دې خپلو خبرو کې کله کله وایو زه د خلکو بد راځم. یو څوک وایي زه د خلکو بد راځم، ولې بد راځي؟ وایي یاره والله زه خلکو ته سپینه خبره کوم. داسې وایي زه سپینه خبره کوم او سپینه خبره چاته کوي. قرآن کریم خلکو ته سپینه خبره کوي، صفا. او د الله پاک اختیارات دي. نو که داسې یو حالات وې چې مونږه خبره کولې او قرآن کریم راته ویل چې ته څه وایې، ته ځان ته وګوره، دا بیا ډېره عجیبه وه. خدا الله رب العالمین زموږ ستاسو د خلکو پرده کوي. زه خپلې خبرې ته راځم چې قرآن کریم فضیلت او اهمیت دومره دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې نه لاړ طایف ته. تاسو به د طایف کیسه ډېره اورېدلې. طایف ته ولې لاړلو؟ خو مکې کې خلکو نه پرېښودلو چې زه به طایف ته لاړ شم. هلته درې مشرانو ته ورغلی دی او هر چا په تیږو ویشتلی. نو قرآن کریم داسې یو مزاج دی چې دې سره چې د چا تعلق راشي به دا نه وایي چې زما ژوند دې داسې شي لکه داسې